إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاہ دا طول زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څرنګه چې کوي چا سره چې کوي کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس او پوښتنه نشي کولی خو د الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دی خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دی هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو د الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ دنیا کې کم کار کوو کم عمل کوو الله رب العالمین ته پته نشته نه الله رب العالمین زمونږ نه چې دا پوښتنه کوي او موږ سره دا کرامن کاتبین زمونږ په دیولو باندې کېنولي دي زمونږ هره خبره هر کار هغه ځان سره لیکي چې خوي خلی کی او چې بدینو بد لیکي دا د څه د وجې نه دا د دې د وجې نه چې د دنیا ماحول له تاسو ګورئ چې کم انسان کم جرم وکي کم داسې یو کار وکي چې هغه د معاشرې سره صحیح نه وي او په هغې کې هغه ونیولی شي نو سمدستي دا انسان د هغه کار نه انکار کوي چې یاره ما خو دا کار نه دی کړی نو دې وجې نه الله رب العالمین د مشرک صفت هغه په قرآن کې بیان کړی دی چې کله الله رب العالمین مخې ته ودرولی شي او الله ترې تپوس کوي چې انسانه دا شرک دی ولې کړی هغه به وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین ای الله مونږ خو دنیا کې هیڅ قسم د شرک نه وکړی تا چې کوم پیغمبر را لېږلی تا چې کوم قائد او رهنما را لېږلی د هغې خبره مې منلې ده الله رب العالمین به دې ملایکو ته وایي چې د دې انسان عملنامه خو لږ راوړه چې هغه د دې ته مخې ته کېښوستلی شي نو دا چې هغه عملنامې ته وګوري نو بیا به هیڅ هم نشي ویلی بیا به صرف دا ارمان کوي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې عملنامې لره څه چل شوی دی چې نه زما وړه ګناه پرېښې ده نه غټه پرېښې ده مګر ټولې په دې کې راایساره کړې ده هغه خلاصه کې زما محترمو الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې زمونږ دا لاسونه زمونږ دا خپې زمونږ سترګې غوږونه دا به ګویا کړي دا به خبرې شروع کړي نو دا انسان به دې ته وایي چې لما شهدتم علینا ولم ګواهي کوله دا به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء ته خو پته نشته خو الله رب العالمین ګویا کړو الله رب العالمین راته ویل چې ګواهي وکړه نو موږ ګواهي شروع کړله دا زمونږ د دنیای او د آخرت حال دی زما محترمو چې دنیا کې موږ هر قسم د ژوند تیرو د دې تپوس د دې پوښتنه به موږ نه په آخرت کې کېږي او الله رب العالمین لکونه او کروڑونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله اسماء او احکام د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو
او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه اجتناب سره ځان ساتلو سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کیږو. زما محترمو، الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه عبث او بیکار نه چې انسان زه دنیا ته لاړ شه څه چې کې هغه وکړه. نه، آدم علیه السلام چې کله جنت ته الله داخل کړو او جنت کې ورته وویلې چې دې ونې ته منه نږدې کېږي، دلته یو سوال راځي د انسان په زړه کې چې الله رب العالمین چې کله آدم علیه السلام جنت ته داخل کړو، د جنت کې د دې ونې د پیدا کولو ضرورت څه و؟ بس انسان او آدم علیه السلام په جنت کې پاتې کېدل. خو الله رب العالمین دا غوښتله چې دا انسانان دنیا ته لاړ شي، په دنیا کې زما عبادت، زما بندګي، زما اطاعت وکړي او بیا زما خواله راشي او زه جنت ته داخل کړم او همیش دپاره په دې جنت کې اوسېږي. لکه اوس وګوره یو دنیا کې د موږ دا ماحول دی چې کله موږ یو کس ځان سره نیسو، یو کس ته اوچته مرتبه ورکو، یو کس له عزت ورکو، نو په څه باندې ورکو؟ د هغې څه کار خو مخې ته ږدو که نه چې یاره د دا کار کړی دی، د داسې کار کړی دی، د علم حاصل کړی دی، د چې کوم دی نو په دنیایي علومو کې ډګري حاصله کړې ده، د دا کار کړی دی، ځکه ولې عزت او مرتبه ورکو. نو همدغه رنګې الله رب العالمین هم چې کوم انسانانو په دې دنیا کې د الله تابعداري او د الله بندګي کړې وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت کړې وي، نو الله رب العالمین به هم جنت ته بوزي. که بیا د چا په زړه کې سوال راتلو چې الله تا خو جنت مونږ دپاره پیدا کړی نو زه د جهنم ته ولې واچولم؟ نو الله به ته ما دنیا ته لېږلی وي، دنیا دارالاسباب و، تا ته ما هر قسم ته کارونه هلته مهیا کړي وو، تا ته ما دا ویلي وو چې انسانه داسې کارونه به کوې نو دا ځای به دي، او چې داسې کارونه دې وکړو نو دا ځای به دي وي. اوس هر انسان به خپل زړه کې ځان سره سوچ کوي چې یاره دا کار ما کړی و ځکه دې ته زه رالم. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې کله جنتیان جنت ته داخل کړی شي هغه به تپوس کوي چې هغه پلانې کس موږ سره دنیا کې و، ډېر تقوادار و، ډېر متقي و، ډېر داسې و، هغه نه ښکاري، هغه چېرته دی؟ ملایک به ورته وایي چې الله هغه جهنم ته اچولی دی. ولې؟ هغه ډېر دنیا کې داسې و چې بس منځګزاره و، د الله رب العالمین تابعداري کوونکی و، د الله رب العالمین ته هر وخت سر په سجود به جومات ته به چې ته ورتلې جومات کې به هغه ناست و. ملایک به ورته وایي چې ملګری خفه کېږه، هغې په زړه کې د الله رب العالمین للهیت نه و، خلکو د ځان ښودلو. الله رب العالمین ریا کله نه برداشت کوي، هغه الله رب العالمین جهنم ته غورځولی دی. بس ته خپل ځان له تا چې کومه تابعداري کړې، کوم اطاعت دې کړی، په هغې په وجه باندې الله تعالی جنت درکړلو. موږ د دې تابعداري او د دې د رب العالمین د فرمانبردارۍ نه څنګه بچ کېږو، څنګه د دې نه غافله کېږو؟ هغه د دنیا هغه محبت او د دنیا هغه خواهش هغه زموږ په زړونو کې چې راننوځي، موږ د رب العالمین د اطاعت او د رب العالمین د فرمانبردارۍ نه هغه موږ لرې کوي. ځکه زما محترمو تاسو وګورئ، ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولوستو، په دې کې رب العالمین دې خبرې ته اشاره کړې ده چې انا جعلنا ما علی الارض زینة لها، ما دې دنیا کې دا ښایست او دا ښایستوالی دا مې چې ګرځولی دی دا څه دپاره؟ دا د دنیا ښایستوالي دپاره مې ګرځولی دی، دا مې دې دپاره نه دی ګرځولی چې ته د دې ښایستوالي نه څه واخله، فایده واخله او په هغې کې ورننوځه او ما هم هېر کړه او د پیغمبر هم هېر کړه، د هغې چې کوم اوامر دي کوم نواهي دي د هغې نه ځان غافله وساته. نه، الله فرمایي لنبلوهم ایهم احسن عملا، دا ښایستوالی ما دې دپاره مقرر کړی دی. لکه وګورئ تاسو چې کوم یو انسان یو ښه شی وګوري نو هغه ښه شي دپاره کوشش کوي چې په هغې کې ځان ور ننباسمه. خو که چېرته ښه کارونه یې وکړل، ځان یې ښه پیش کړلو، د هغه ځای هغه سړی او د هغه ځای هغه مشر ورته نور هم ترقي ورکوي، نور هم مخکېوالی وله ورکوي. خو که چېرته ښه والی ونه کړو، ځان یې ورته ښه پیش نه کړو، خپل کار او خپل د کارکردګۍ نه ځان ورته محبوب نه کړلو، نو وروستو کوي او تر دې پورې اخر ورته وایي چې زه یاره موږ ضرورت درته نشته، ته تللی شې موږ نه.
نو دغه رنګ زما محترم الله رب العالمین دغه دنیا پیدا کړې دې ته پاره ده ليبلوکم ایکم احسن عملا. الله بل ځکه فرمایي چې الذي خلق الموت والحیاه ليبلوکم ایکم احسن عملا. دا نه دی ویلي چې ليبلوکم ایکم اکثر عملا. زیات عمل الله نه غواړي. الله وجه 2 رکعات وکړه خو همیشه راته وکړه 2 رکعات وکړه خدا الله رب العالمین رضا د الله رب العالمین خوشنودي خپل زړه کې کېدوه. دا نه چې دلته کسان ناس یو تراشي او دلته الله اکبر کې ودرېږي چې یاره دا خلک راته وایي چې والله ډېر تقوادار سړی دی یاره مزګزاره دی 5 ټیمه مونځونه کوي خلاصه کې چې سنت هم کوي او فرض هم کوي او نوافل هم کوي او هر څه کې ډېر متقي انسان دی چې دا خبره زمونږ په زړونو کې راله. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 کسانو باندې رب العالمین د جهنم اور بلای د جمهور به لمبه ورکوي په هغې باندې. کم یو کس دی یو هغه کس دی عالم به راوستی شي چې خراشه الله به ورته تعالی ما علم درکړی څه دې وکړو ای الله داسې یو مدرسه مې نه ده پرېښې داسې یو ځای مې نه دی پرېښې چې ستا علم هلته نه ورسولی. ټیک ده تا دا کار کړی دی زه په دې باندې ګواه یم خو تا دې دپاره کړی چې دغه خلک دغه مدرسې والا دا محلې والا راته وایي چې مفتی اعظم دی او مفتی صاحب دی او د فلاني مدرسې نه ډګري حاصله کړې ده او د فلاني ځینې حاصله کړې ده او دا ډېر داسې تکړه سړی دی. هغه ټولې خبرې تا ته په دنیا کې ویلې شوي دي ما سره هیڅ هم نشته. مالدار به راوستی شي الله به ورته وایي چې مال مې درکړی او څه دې کړی ای الله داسې یو غریب کورنۍ نه وه داسې مدرسه نه وه چې هلته مې نه ورکړی داسې جوماتونه مې جوړ کړي دي او دا مې کړي ټیک ده کړي دي خو دې دپاره چې خلک تا ته سخي وایي خلک تا ته مالداره وایي خلک تا ته نوي نوي نومونه درکړي هغه تا ته په دنیا کې ویلې شوي دي ما سره هېڅ هم نشته دی. مجاهد به راوستی شي ورته به وایي چې تعالی ما طاقت درکړی او باډي مې درکړی او ځواني مې درکړی څه دې وکړل او ای الله داسې دښمن او داسې کافر مې نه دی کړی چې هغه سره مې جهاد نه کړی او هغه مې وجلی نه ټیک ده کړی دی غازي شوی مې هر څه دې کړي دي څه دپاره خلک راته وایي چې دا ډېر لوی مجاهد دی ډېر لوی غازي دی. ملایکو ته به وایي پړ مخې جهنم ته دا 3 واړه راکاږي. وګورئ دومره ځان په دنیا کې ستړی م کو کارونه یې وکړل هر څه یې وکړل آخري انجام یې څه شی دی لکه د احد په موقع باندې یو صحابي یو کس هغه ډېر وجنګېدو په میدان د احد کې وجنګېدو صحابه دا سوچ وکړو چې ماشاءالله دومره مړي وکړل دومره جهادونه وکړل دومره خلک کفار شهیدان کړل خو دې جنتي پوخ جنتي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه دا څه شی دی دا جهنمي دی. یو صحابي وایي چې زه ورپسې شوم دې سړي پسې چې څنګه دغه دومره مړي وکړل دومره جهاد یې وکړلو دومره ځان ستړی کړو دومره ځان زخمي کړو بیا هم پیغمبر وایي چې دا جهنمي دی. ولې وایي چې زه ورپسې شوم کېدو یو ورځو د ورځو نه وایي دا سړی د خپل د زخم نه د خپل د زخمونو نه تنګ راغی او توره کېښوسته او ځان یې په راوغورځولو خودکشي وکړله. وګورئ زما محترم هغه ټول د ژوند هغه اعمال او د ژوند هغه چې کوم کارونه ته کړي وو هغه ټول لاړل سین لاګو شو اوبه ویوړل کوم ځای ته لاړو جهنمي شو. جهاد نه لوی عمل د جهاد نه لوی کار هغه نشته دی ځکه د 10 د ذوالحجې په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا فرمایلی وو چې دا 10 ورځې دا ډېر بهترینې ورځې دي په دې کې چې کوم انسان کوم عمل کوي هغه الله رب العالمین د ډېر محبوب دی. صحابه وایي چې ولا الجهاد فی سبیل الله او ولا الجهاد فی سبیل الله الا خرج بنفسه وماله فلم يرجع مگر هغه انسان چې خپل مال سره خپل ځان سره وزي او واپس نشي او شهید شي دا کس اعمال محبوب دي الله ته. هغې نه علاوه د 10 د ذوالحجه چې کوم 10 ورځې دي د غټ اختر نه مخکې دا 10 ورځې چې کومې دي دا ډېر الله رب العالمین ته محبوب دي. نو وګورئ زما محترمو سره د جهاد نه سره د هر څه نه دا انسان څه شو جهنمي شو. خدا ریا دا داسې یو شی دی چې په دې باندې د انسان هر عمل بربادیږي او دا انسان د څنګه ملاویږي دا انسان د محبت د دنیا د وجه نه ملاویږي او دا دنیا د محبت په انسان په زړه کې څنګه راځي هغه د انسان او د دنیا هغه خیستواله د دنیا هغه خوشحالیانه د دنیا مال او دولت
د دنیا اولاد هغه چې ویني د انسان محبت نور هم زیات شي چې یاره بچی مې دي که سبا زه نه یم نو دیو به څه کوي څنګه ژوند به کوي راځه وله وګټه راځه پلانې ځای وله واخله راځه پلانې ځای کې وله کور جوړ کړه راځه دا وکړه راځه هغه وکړه نه دې ته ګوري چې دا حلال دی او نه دې ته ګوري چې دا حرام دی د دنیا محبت د انسان په زړه کې ناست وي نو الټه سیده کارونه دا انسان کوي او دې طرف ته روان وي ځکه د دنیا مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که الله رب العالمین سره د دې دنیا څخه قدر او قیمت وي نو ما سقا کافرا شربة ماء الله رب العالمین به کافر له یو ګوټو بم نه ورکړي تاسو وګورئ مسلمان څومره کمزور دی غریب دی او کافر الله رب العالمین لوی لوی بلډینګونه او بنگلې او گاډي او هر څه ورکړي دي ولی الله رب العالمین فرمای دې د پاره چې ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ګمان دا مکه یا مؤمنانو چې الله رب العالمین دې کافر له ولی مهلت ورکړي ولی نه تبا کوي دا وګړه الله نافرمانی کوي دا الله رب العالمین اطاعت نه کوي الله فرمایي چې انما نملي لهم زول مهلت زګ ورکوم ليزدادوا اثما چې ګناه نور هم زیاته کینه په یو ځل باندې به راکاګم جهنم ته دا د الله رب العالمین قانون دی دا الله رب العالمین یو کار دی چې الله رب العالمین شروع کړی دی ابد الابد نه د ابتدا نه خو مونږ ته دا فرمایي چې انسان د دنیا سره محبت مکوه علماء د دې دنیا یو خسته مثال درکړی هغه څه شه دی هغه دا دی چې یو باچا دی هغه ټول کلو والاو ته دعوت د روټۍ ورکی چې راشي اخو چې کله په دې محل کې او په دې دربار د باچا ته چې ننوځي دلته یو زنانه خسته ډول شنګاري وته کړی دی هغه ودرولې ده او هغه ته دا ویلي دي چې کم کس را ننوځي هغه ته ځان پیش کوه ځان وته خسته کوه ځان وته مخکې کوه که چرته دغه انسان تا سره مشغوله شو نو بازار سره وساته دی خو بیا مرا پرېګده خو که تا نه مشغوله نشو بیا راشه زما طرف ته زما روټۍ به مخري او ما سره به ملاقات مو کی او ما سره به ملاو مشي علما فرمایي چې دا دنیا دا زنانه دا دنیا ده دا مخلوقات چې کوم دعوت لراغلي دي دا د الله رب العالمین هغه جنت او هغه نعمتونو ته پاره راغلي دي که کوم انسان راضي د الله رب العالمین دربار ته او د الله رب العالمین جنت ته خدا دنیا مخه ته حائل واقع شوی دی کدی دنیا کې مشغوله نشي او دی دنیا کې نه نوځي نو الله رب العالمین سره به کلا او تندي ملاقات به مو کې او د الله چې کوم نعمتونه تیار کړی دي هغه نعمتونو مستحق به مو ګرځيږي خو که چېرته دی دنیا او د دې زنانه په دې کې مشغوله شو او د دې خائس او د دې هغه رنگینۍ هغه خپل ذهن کې واغسته په دې کې وننه وته نو هغه د الله رب العالمین د ملاقات او د الله رب العالمین چې کوم جنت ته دا غینه بچی شي غافل شي او ختم بشي ما محترم نو پکار د ما محترم چې د دنیا نه ځان وساتو ځکه بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث وګوره الله رب العالمین د دنیا د محبت د پاره څه شي نه ذکر کړی دی اولنه زين للناس حب الشهوات من النساء زنانا والبنين بچي والقناطير المقنطرة هغه مالونه او هغه خزانه چې د ځان نه جمع کړی دي چې لږه پیسې به جمع کم په دې باندې ما پلانې پټه واخلم پلانې من الذهب والفضة والخيل المسومة خيل المسومة هغه نخدار اسونه هغه وخت د لینک کروزر او د غړو گاړو دغه به ورکولو لکه نن سبا د لینک کروزر دی او غړ گاډي دي چې چا سره نه او چې هو داخله سره سره دی وای والانعام والحرث الله وای چې وګور دا ډنګر شي دي والحرث او دا پټي دا زمکه دا ټول ته دنیا د محبت شیان دي د څه چې کوم انسان ورننه وته په دې کې ورننه وته نو د دنیا محبت دې کې رانه نوځي خو دې محبت نه الله رب العالمین مون ته بار دا وایي چې انسان دې محبت نه ځان بچ کا د دې نه ځان لری کا کچته ته په دې کې ورننه وته نو ګورې
د الله رب العالمین نه بغافل شي او د الله رب العالمین چې کوم نعمتونه دي هغه نه به مستثنا شي. ځکه الله رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې د پاره را لګلو چې انسان د الله رب العالمین چې کم کار دی کم امر دی کم نهی ده هغه په دې دنیا کې ځان د پاره محیا کوله. علما فرمایي چې الدنيا دار العمل والاخره دار الجزاء. دنیا د عمل ځای دی، انسان په دې کې کرونده کوي خود دې فصل او د دې میوه به کوم ځای کې حاصلې؟ آخرت کې به حاصلې. والاخره دار الجزاء، او آخرت دا د جزاء او د حساب ځای دی، الته بیا عمل نکېږي. د دې وجه نه زما محترم پکار مونږ ته دا دي چې مونږ د دنیا نه ځان سیټ تکو، په دنیا کې ورننه نه وځو. ځکه بار بار الله رب العالمین مونږ د دنیا مثال دا وایي چې اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو. انسان په دې خبره باندې ځان پوهې کا چې دا د دنیا ژوند چې دی دا لوبې او ټوکې دي، وزینة وتفاخر، او ښایستوالی دی او فخر دی چې یاره زه خو پلاني قام قبیلې سره تعلق ساتم، زما خو دومره علم کړی دی، ما خو دا ډیګري اخیستې ده، ما خو دا کړی دی، زه دومره مالدار یم او دومره جلال دی او دومره عزت دی را سره. خو چې کله د دروازې نه بهر وځي خپل وخورېږي، تندګه وخوري او راوغورځېږي مړ شي، نو بیا له ولعب دی چې کله ماشومان لوبې کوي دا خټو لوښي جوړ کړي وي چې کله ختم شي هغې له دې کول چې چوره چورې کې دا دنیا مثال دی وایي چې کله روان انسان او تندګه وخوري او راوغورځېږي مړ شي، هغه ټول امیدونه هغه ټول ارمانونه هغه څه شي نسب نابود شي او ختم شي. نو پکار دا زما محترمو چې رب العالمین مونږ دې طرف ته متوجه کړي یو، دې طرف ته مونږ ته بار بار دا وایي چې انسان دا کار مه کوه. ځکه د مشرکینو هغه حال، د مشرکینو هغه خبرې الله رب العالمین مونږ ته بیانوي چې کله به مشرک سړي د الله رب العالمین نافرمانی به کول او شرک به کول او بتانو ته به عبادت کول، الله رب العالمین به هغه ته زرنه یره ورکوله د صحابه کرامو په ذریعہ باندې، د پیغمبر په ذریعہ باندې، خو هغه به د دین نه منې کېدل. خو دیو بیا هم زما محترمو د خبرې طرف ته متوجه چې دا ټول کارونه چې کوي دا څوک کوي؟ الله یې کوي، د الله نه ما سوا څوک نشي کولی. په هغه کې د دنیا محبت دومره نو، خو نن سبا مونږ چې یو مونږ د دنیا محبت هغه ښه راننوتی دی. ځکه د کعبې د جوړولو هغه واقعه ستاسو مخکې ته پرته ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدایي دورو لا نبوت ملاو شوی نو، کعبه کې لږ شانتې دغه پیدا شوی، درار پیدا شوی، دی مشرکین وویل چې دا کعبه جوړو. خو یریدلم چې دا خو د الله کور دی، ګوره دومره پوه وپې چې دا د الله کور دی، که چېرته دا مونږ ونړو او الله مونږ باندې عذاب راولېږي بیا به څه کوو؟ یو کس هغه ویلې چې زه خو بس یم زمیندار یم کمزوری یم، تاسو مشران سیټ ته شئ، زه به دا یو دوه درې دیوالونه او دوه درې خښتې به راوغورځوم او یو دوه درې ورځې به انتظار وکړو، که چېرته دوه درې ورځو کې په ما باندې عذاب راغی خو زه یو ځان لیم مړ به شم بس خبره به ختمه شي، او که چېرته رانغی نو دا دغه به ونړو او دوباره به جوړ کړو. خو یو خبره پکې دا وکړله چې ګورئ ټیک ده کعبه خو جوړو، د الله کور جوړو، په الله باندې دومره اعتماد خو په دې کې به د زنا مال نه اچوئ، په دې کې به د سود مال نه اچوئ، په دې کې به د فحاشۍ مال نه اچوئ، په دې کې به هغه مال اچوئ چې کوم اخلاص سره په دغه سره ګټلی دی. نو چې کله کعبه یې ونړوله او مال یې راجمع کو، هغه مال دومره کافي شو چې په هغې باندې دا نن سبا کعبه چې کومه جوړه دومره ده، او دا د حتیم چې کومه علاقه ده دا مخکې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دا د کعبې سره وه، خو دې مشرکینو سره د قریش مکو سره پیسې نه وي، نو دومره شانتې دا کعبه جوړه شو او دا ځای حتیم ته ورکړی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان په دې کې منځ وکړو هغه داسې شو لکه د کعبې دننه چې منځ کړی وي. خو دا ځای ولې پاتې شوی دی؟ دا د دې د وجې نه پاتې شوی چې هلته مشرکینو سره د حلال مال پاک مال نو، سودخوري مالو، د زنا مالو، د ګډوډ مالو هغې باندې هغو جوړولو نه. ګورئ هغه وخت کې هم
د دیو سره د دنیا محبت دومره نو دین طرف ته دومره راغبو خو شیطانو دنیا طرف ته راغلولو هغه وته ویلو چې یاره الله رب العالمین ځان له دومره د دنیا کارونه نشي کولای دا باباګان او دا دې سره شریک دی پدې کې د دې د وجه نه هغه چې دینو پدې کې ورننوتیو د عکرمه رضی الله عنه د اسلام واقعا تاسو وګورئ چې کله فتح مکه وشوله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو کسانو خو د کدا چرته د کعبې د پردې شاته پټمي بیا هم الته وجنه یو پاغه کې عکرمه رضی الله عنه هغه راو تختیدو په سمندر باندې روان شو کشتی چې کله لاره کې روانه شو د کشتی چلونکي وته وي طوفان راغی او الله رب العالمین مخلصین له الدين خالص الله تعالی واړي عکرمه رضی الله عنه دي چې ولی ازمن باباګان او دلته ستا بابا کار نه کوي صرف الله را وغواړه هغه ورته وایي چې مونږ پیغمبر سره جنگ په دې خبره باندې دی چې دلته دا باباګان دي الله سره شریک دي چې په دې سخته کې دا بابا کار نه کوي نزه څه کوم په دې بابا باندې هغه ورته ویلي چې واپس مې بوزه دې سمندر غاړې طرف ته الله دې مې په خیریت سره دې غاړې ته ورسوي زه ډایرکټ زم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان راوړم چې په دې سخته کې ما ته دا مشرک دا بوت بابا پکار را نشي نو په نرمه باندې خو ما د هر سړی پکار راځي نو هغه راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اول امان واغسو چې امان واغسو سیده راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو نو ګور هغه خلکو هم دنیا سره محبت نو بلکې د الله رب العالمین سره لگاو وو خو زړه چې کوم دینو خو یې د شیطان د لارې د طرف نه او شیطان هم الله رب العالمین سره چې کله الله ورټلو انکار د سجدې نه آدم علیه السلام ته چې وکړو الله رب العالمین ورته وایي چې تمہاره ټړې او لعنتی هغه ورته وایي چې الله لکسان مهلت مال راکړه د قیامت پر امام وښنه زبردستا بندگان ټول چې کوم دینو گمراه کوم څنګه به گمراه کوم د گمراهۍ طریقې هم د تفضل له وګوره لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الله دا د ګناه کار دا د جهنم ته د تک کار دا به د ثواب په نیت باندې پیش کوم چې ثواب په نیت پیش کوم دیو به دا غینه توبه نه وباسي استغفار به نه کوي او سبوي چې دا خو د ثواب کار دی دا خو الله رب العالمین په دې باندې موږ د حکم کړی دی اوس که چېرته موږ کومه مسله بیانو نو موږ د خلک څه وایي مړه پرون د مدرسې نه فارغ شو نن راته دا مسلې بیانوي وایي دا زموږ مشران دا زموږ علما دا زموږ نیکونه دیو په کوم دین باندې دیو په څنګه د دیو په څه حالات الله رب العالمین هغه موږ ته بیان کړی چې کله کعبه بدلیدله قبله چې کوم دینو د بیت المقدس نه کعبه طرف ته راتله سوال میاشتې 14 میاشتې دغه سوال مشرکین کړو الله رب العالمین فرمایي چې وما كان الله ليضيع ايمانكم واخو تاسو ته پته نه اوس خو د الله دا ځای مقرر کو چې کوم خلک مخکې تیر شوي دي کوم کارونه مونږ کړی دي هغه مونږ نه پوهې کې کړی دي وما كان الله ليضيع ايمانكم الله به زمونږ د عملونه نه بربادي خو چې اوس ته پته ولګیدا اوس چې کوم دینه خپل اعمال خپل نیتونه برابر کړي الله رب العالمین ته متوجه شه د دنیا محبت هغه د زړه نو باسي الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ د زړونو د دنیا محبت وباسي او الله رب العالمین هغه اعمال زموږ نوالي چې هغه اعمال د دنیا د نقد خلاصېدو او د آخرت طرف ته تلو ذریعہ وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو یو خبره یو مسله ته بیانوم هغه دا چې نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده او په دې سوشل میډیا کې هر انسان دې خبرې طرف ته زور ډیر کوي چې زه شم مشهور شم زه شم خلک ماته ښه نظر باندې وګوري نو هغه د دینی مسائل طرف ته ډیر زور ورکوي او دا دینی مسائل داسې غلط پیش کوي چې نن سبا مونږ خلک امیان یو مونږ چې دینو زمیدار خلک یو په دې باندې نه پوهیږو چې یاره دې کې څونه خیر دی او څونه صحیح دی او څونه نه دی. تاسو وګورئ الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي د استوا د عرش باندې د دې مسله الله بیان کړی چې الرحمن علی العرش استوى. خو بل ځکه الله رب العالمین څه فرمایي چې وهو معکم اینما کنتم. موسی علیه السلام ته چې الله فرمایل چې فرعون ته لاړ شه او دعوت ورکړه هغه ته چې الله مونږ دواړه کمزوري یو فرعون به ووهي او فرعون به مرټي الله ورته چې انني معكما اسمع وارى زه تاسو سره یم. خو تاسو وګورئ د حالات مفسرین په قرآن کې بیان کړی دی چې الله رب العالمین دیو سره وونه بلکې د قدرت په نیاز باندې د طاقت په نیاز باندې الله رب العالمین دیو سره وهو معكم دا الله مونږ سره دی خو په څه باندې د علم په نیاز باندې د قدرت په دغه باندې الله مونږ سره دی وجودن مونږ سره نشته دی. خو دغه علما چې څوک ځان مشهورول غواړي هغه څه وایي الله وایي ګوره وایي وفي انفسکم افلا تبصرون. تاسو ته چې دی نو الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې زه ستاسو په جسمونو کې هم تاسو ته ښکاري نه. وګوره د حلولیت عقیده مونږ ته بیانوي په څه باندې صرف ځان مشهورولو لپاره چې هو دا خلک خو هسې لګیا دي. بل ځای بیا وایي چې وهو معکم اینما کنتم چې تاسو کې الله چرته دی په هر ځای کې دی کنه. دا دلایل دی وفي انفسکم افلا تبصرون. الله رب العالمین موسی علیه السلام ته نو وایي چې انني معکما اسمع وارى وهو معكم اينما كنتم. وګوره الله تاسو سره دی کنه هر ځای کې دی چې تک چرته روان یا الله هم در سره دی. خو دا خبره نه کوي چې د علم او د قدرت په لحاظ باندې دی د جسمن په لحاظ باندې نه دی خو دې خبره باندې ځان سکه مشورې. زه صرف دا وایم زما محترمو چې کومه مسله عالم مفتی بیان کړله په دې سوشل میډیا په زمانه کې تاسو ته مخې ته راغله په هغې باندې سم دستي عمل مه کوئ یقین پې مه کوئ په هغې باندې جانچ پړتال کوئ کوم صحیح عالم له ورشئ د هغې نه مسله تپوس وکئ د هغې نه د قرآن او د حدیث دلایل واخلئ بعد د هغې نه بیا چې کوم دی نو په هغې باندې عمل وکئ. که نه نو د دې دنیا په دې محبت کې چې څنګه دا سوشل میډیا د ځان مشهورول دي دا هم د دنیا یو محبت دی. لکه ما تاسو ته مخکې هغه آیات پیش کړو چې زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. الله رب العالمین فرمایي چې دغه ښایستوالی او دا تفاخر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر. تفاخر ځان مشهورول زما محترمو نن سبا مونږ په دې کې ډېر مشغول یو د دې نه ځان ساتل پکار دي او داسې اعمال کول پکار دي چې هغه زمونږ د آخرت د کامیابی ذریعہ وي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې دا ورځ دا مونږ ته 15 حصو باندې تقسیمه کړې ده او دای راته ویلې دي چې په اوله حصه باندې څوک راغی نو د اوښ د قربانولو ثواب، په دویمه باندې راغی د غوا، درېمه باندې راغی د چیلي، په څلورمه راغی نو د چرګ، په پنځمه حصه باندې څوک راغی د انډې د قربانولو ثواب. مونږ خو شیشه د الله په لاره کې نه ورکو خو چې الله مونږ کم مواقف مهیا کړی دي دا غي نم ځان رستو کو. په د جمعات په دروازه باندې ملائک الله درولې دي چې کله امام منبر ته راوخیږي اذان وشي هغه ملائک خپل رجستر بند کی او خطبه اوریدو تراشي. مونږ خورالو خطبه مو اوریدله منځمو کو ارسمو کو خو لیکن هغه ثواب چې کم د رجستر کې د ملائکو لیکل شوی دی چې د غوی قربانولو، د اوښ د قربانولو، د چیلي د هغې نه موږ محروم شو. زما محترمو ولې په وخت باندې رانلو جومات ته. او د دې یو مثال ورکوړی در کوم بیا بس کومه چې یو
کس دی په یو کارخانه کې یو یونیورسيټي کې کار کوي او د کارخانې او د یونیورسيټي والا رجسٹر په ګیټ باندې یې چې تر ازیم سهار کې دستخط کوه چې کله زیم نو دستخط کوه. زه داسې سړی چې زه راځم خو کارم په هغه کې کوم خپل دیاړیم لګوم هر څه کوم خو دې رجسټر کې دستخط نه کوم. ستاسو څه خیال دی دا مالک کارخانې والا د یونیورسيټي والا به ماله به میاشت په اخره کې تنخواه راکړي؟ هېڅکله نه راکړي. ولې؟ ما ته به داسې څه خبر یم دلته خو ما سره 300 کسان دي ما ته څه پته ده چې تا دا کار کړی ته راغلی که نه راغلی. زه خو دې رجسټر ته ګورم مونږ ځان هم ستړی کړو کار هم وکړو هر څه م وکړو لیکن تنخواه یې را نه کړله. مونږ راملو خطبه م واورېدله مونځ هم وکړو د هغې ثواب میلاو شو لیکن هغه د اوښ د قربانولو د غویي د قربانولو د چیلي د قربانولو د هغې ثواب نه مونږ څه شو محرومه شو. نو په کار دا دی دا واړه اعمال دي ډېر اجرونه او ثوابونه دي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې اعمالو طرف ته مونږ متوجه کړي او د دنیا د محبت نه دې الله مونږ لرې کړي او د دنیا نه دې الله رب العالمین مونږ غافله کړي او آخرت طرف ته دې الله مونږ متوجه کړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.